ځان له قبر خسته کول غواړي آخرت خسته کول غواړي دا صدقه جاریه ده په نمبر په سکرین چلیږي د مولانا صاحب دوی سره رابطه وکړئ. کتونکو دا یو عجزانه درخواست دی چې هر انسان مال حال ګټي په دنیا کې او نبی علیہ السلام فرمایي چې مال بهترین مال هغه دی چې انسان ته وګټي او هغه بیا په دین باندې خرج کړي. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او غیرتي بادشاه دی. قدرمنو کتونکو موجود یم تخبیس مزدور آباد حضرت بلال کالونۍ کې چېرته چې یو مدرسه یو د دین چینه آبادېږي څه کار پکې شوی څه پاتې دی نو د هغې په لړ کې راغلي چونکې ټیم ماښام دی تیاره لګي مختصر شانت یو څو خبرې دغه مولانا صاحب سره کوو دوی ته چونکې ضرورت دی د پیسو یا د مټیریل نو تاسو که څوک ډونیشن کوئ دوی سره خبرې اترې کوو چې دوی څه وایي دې حوالې سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. جلال بھائی ستاسو د ستاسو ټیم ډېر شکریه ادا کوم. الله رب کریم د ستاسو د راتګ په خپل دربار قبول او منظور کړي. الله رب کریم دې چې کوم تاسو دا قدم واغستو الله رب کریم دا په خپل دربار قبول او منظور کړي. جلال بھائی زموږ د مدرسه چې کوم دا الحمدلله د جمعه تم لاندې په دغه چاندو باندې شوی دی او دغه چاندو باندې وشو. اوس بره چې کوم دی لکه اکثر تبلیغیان لاندې راشي مشرانې د هغې د ارام ټیمي داسې کسان چې د راشي اوس فنکاران راغلي د هغې د وجې نه زموږ 3 ورځې تقریبا سبقونه ډېر زیات ډسټرب شو. ډېر زیات فنکاران د کوم چې زموږ اجلاګان وایو که نه دغه کسان په دغه وجه باندې نو دلته راغلي وو په دغه زموږ 3 ورځې بیا کسان راځه هغې تماشې کوو د هغې مکمل په سبقونو باندې غټ اثر پرېوتو نو په دغه وجه باندې موږ یو قدم چوت کړو دا بره ځای زموږ مدرسې لپاره وقف دی او وقف دی الحمدلله. اوس دغه چې کوم دی موږ ته لنټر اشد ضرورت دی تقریبا په دې باندې 10-11 لک روپۍ راځي او تقریبا 2.5 ټنه پکې سریه لګي. موږ دا ملګرو ته وایو چې موږ له څیز واخلي او راویلېږي مټیریل او که پیسې نه خیر په خپله مثال کې طور پر یو کس وایي چې یاره موږ یو څیز اخلو بذات خود دې واخلي موږ ته ټلیفون وکړي چې یاره قاري صاحب په دغه ځای کې څیز پروت دی تاسو لا چوت کې راوړئ نو دا موږ ته بهتره موږ ته به اسانه هم شي موږ به سبقونه هم نه وځو. الحمدلله دلته موږ سره تعداد ډېر کثیر تعداد دی. تاسو به انشاءالله نن خو جمعه د چوټي ده چونکې تاسو به انشاءالله موږ ویډیو دروستونکو بیا به انشاءالله هغه وچلوئ نو دلته الحمدلله موږ 100 پورې ماشومان دي حفظ والا قاعدې والا ناظرې والا الحمدلله دا ټول مقامي دي د علاقې دا دې ځای دي خو کال انشاءالله زمونږ خیال دا دی چې انشاءالله په دې کې رهایشي طلبه شي. علما کرام موږ سره یو څو علما کرام دي هغې سم خبره کړې ده ان شاء الله تعالی غیبه دې کې د علم سیستم ان شاء الله آینده کال به ان شاء الله تعالی وی لکه سکه موږ دا ترتیب نو لاندې لکه دا ترتیب راتلو چې مصروفیات به زیاتو نو زموږ به ان شاء الله تعالی کوشش دا وی چې آینده کال موږ دلته رهایشي سیستم شروع کو. رهایشي سیستم به دا وی چې موږ ته ډېر اکثر کسان ټلیفون کوي چې قاری صاحب تاسو څنګه چل رهایشي سیستم شته نشته نو موږ دغه جواب دی چې موږ رهایشي سیستم نشته لکه دلته اوس موږ سره خو شامه د سړي زیاتې د کلی بارکه خو د مقیمین لپاره نشته لکه شته خو موږ لګوره خو دي نو تاسو په واسطه باندې او دا سمون وایو تاسو په دې تور باندې چې الله رب کریم تعالی وس توفیق ورکړي چې هغه سبا دې کې تعاون وکړي ان شاء الله. دا کم کار چې شوی موجوده ده د کلی علاقې په چانده شوی دا په کلی په چانده باندې شوی د ماشومان له شلو په چانده راغونډه کلی کلیوالو کړل د غربت ډېر زیات لکه هر کس په کاري باندې کنه هر کس په کاري باندې دا سملګر ته موږ ویناګانې کلیم دي خو لکه بهر کې اغیم داسې دي چې لکه اغي گیر دي داسې بهر دي ارض کې چې غریب خو لکه هغه حالت پاکستان ډېر خراب دي کنه چې بهر کس تم ټلیفون کې ناغي وي چې موږ د کلی حالت خراب دي پاکستان حالت خراب دي موږ الته وګورو مدرسه کې وکړو نو موږ تاسو په تواسط باندې داسې کسان به وي داسې بهترین خلق به وي چې هغې یو 100 روپۍ د الله رضا لپاره په دې کې ولګي نو ډېر به ښه وي. دا راته وایي ستاسو که څه اکاونټ وي د بینک اکاونټ وي زی پیسه اکاونټ وي یا کنټیکټ نمبر هم راته وایي. خپل نمبر چې کوم دی 0317 99 162 دا زما خپل نمبر دی په دې باندې موږ سره رابطه کولی شي. خیره کې بس ماښامې د تیاره هم لګي دغه کتونکو ته که څه میسج بل ورکوئ نو بس موږ دغه کتونکو دا یو عجزانه درخواست دی چې هر انسان مال حال ګټي په دنیا کې او نبی علیہ السلام فرمایي چې مال بهترین مال هغه دی چې انسان ته وګټي او هغه بیا په دین باندې خرج کړي. په خپل ځان هر انسان خرج کولی شي په خپل کور باندې هر انسان خرج کولی شي په کروڑو باندې په ارباو باندې خرج کولی شي خو بهترین مقدار چې په مدرسو جمعات باندې ولګي ځکه دا ماشومان دي قال قال رسول الله و سبب دغه قبر کې موږ پراته یو دوی هغه قال قال رسول الله موږ تر رسیل ته صحیح شو. الله دې تاسو عزت نصیب کړي الله تاسو خوشحالي نصیب کړي او موږ تاسو ډېر شکریا ادا کوو ډېر شکریا ادا کوو چې تاسو موږ د دې شارټ کټ ټایم کې تاسو موږ ټایم راکو او ډېر مصروفیت ټایم کې موږ ټایم راکو تاسو ډېر شکریا ادا کوم الله خوشاله کړه.
ډیره مننه. کتونکو خبرې مختصر کو تیارې لګي په اخر کې بیا مې څنګه چې مولانا صاحب وي تاسو ته چیرې دا بهترین مال هغه دی چې هغه ته د الله په لار کې وقف کړو، په هغه پیسو باندې جومات مدرسه آباد شي، هغې نه دغه شان ماشومان راشي بچي داسې ماشومان فارغ شي او دوی علم زده کړي، دوی پوهه حاصله کړي، دنیایي خواصم سکولونه کالجونه هغه آباد دي په سرکاري سطح باندې. خو چونکې چې کوم زمونږ علمي مدرسې دي نو دې د سرکار د سایډ نه څه فنډینګ نه کېږي، نه دې ته څوک څه چک ورکوي چېرې تاسو پیدا کار وکړئ. نو دا به زمونږ او ستاسو په تعاون سره آبادېږي. که څوک ځان له قبر ښایسته کول غواړي، آخرت ښایسته کول غواړي، دا صدقه جاریه ده. په نمبر په سکرین چلیږي، د مولانا صاحب دوی سره رابطه وکړئ، اکاونټونه به هم تاسو له موږ درکو. او که څوک مټیریل راوړي دوی له که څوک نغدې پیسې ورکوي نو دوی سره بالکل رابطه کولی شي. دا مدرسه انشاءالله زموږ او ستاسو په تعاون به آبادېږي. دا بچیان به د دین بوزغلي دي، دا به راغټېږي او علم به د دوی په سینه کې موردنه کېږي د دې مدرسې له برکته. زموږ او ستاسو به ټولو الله پاک په دې کې اجر کوي. همدې سره خپل کوربه جلال صاحب له اجازت ورکړي. ښه د باد او بریالي اوسئ. د الله په امان.